الجمعه یعنی دا سورت دا باب دی په بیان د تفسیر د سورۃ الجمعه د سورۃ الجمعین یو څو آیتونه ذکر کړي واخرین منهم او ويطهر الكتاب اخرین منهم او دا پیغمبر راغله د لپاره د پاکولو د خلقو ودارنګي دا قران او پیغمبر پاکي ارستنو راتن کوللا د صحابونا اخر من رستنی د صحابونا لما يلحقوا بهم کله چې اغي په وصي دوی سره په ایمان راوړلو کې یو مان شو یا مان لما لم دې لم يلحقوا بهم چې رستنی د دوی مرتبه ته ندي رسیدلی وقرأ عمر فمزوا الى ذکر الله فصوا الى ذکر الله مانو منډي واغله حدیث بخاری کو چالیکم الوقار والسکینہ وی د فصو مانو فمزو چلو نماز کی طرف وفي قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن صاحبنا بالغيث عن ابي هريره قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم مگر ناس یورد نبی علیہ السلام څخه په انزل تعالی سورۃ الجمعه سورۃ الجمعه نازل شو واخر منهم لما يلحقوا بهم قال دي قلت ما من هم يا رسول الله دا لم يلحقوا بهم سکون مراد ہے اے دلا نبی فلم يراجعوا حضرت مال فوری جواب را نک حتا سال سلاسن تردی چې سال درې زله تاسو کا وفينا سلمان الفارسی او من کې د دل کې ناسو سلمان فارسی سے وذا رسول الله صلی الله علیه وسلم يدعو على سلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل الله مبارک او سلمان کې خدا او ثم قال بیا چې لو کان ایمان عند سوریا اے طالبانو کچری دا ایمان دمرو اوچت شي لکه سوریا استوري تورسی لنا له رجال او رجل من هؤلاء حاصل بکدی ایمان لرا یو ځوان د دې د اولادنا یا یو ډلا د دې د قومنا نو فارسیانو نو فارس خلق کړي دا ډیر دیندار عالمان او فقیهانو امام ابو حنیفه هم د دین راضي وي حدیثین باز ذکر کی چلو وفي قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد العزيز اخبرني سونا عن بالغيث عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم لنا رجال من هؤلاء قد مر کله چې ویني دوی او تجارت او لاون انفذوا الیانو کر ورشي دوی غیتا حدثني حفص بن عمر قال سنا خالد بن عبد الله قال سنا حسين سالم بن ابي الجعد وان ابي سفيان جابر بن عبد الله قال دي اقبلت عير رال يو قافله د تجارت يوم الجمعه برز جمعه فنحن مع النبي صلى الله عليه وسلم او موږ نبی عليه الصلاه والسلام سره فصار الناس لا الخلق او جمشوا خلق چاپیر د دینا الا 12 رجلا سوا د دولس صحابونا فانظر الله تعالی فزار او تجارتا او لهوا ان فو الیها او کله چې ویني دوی تجارت یا یو تماشا نو کر ورش دوی په تر د تجارت یو لفظی اشکال یو معنی اشکال قران وی چې راو تجارت نو لهوا تجارت الله وته ذکر دی او الیها ضمیر فقط تجارت ته ما کې شیئین دی پوښکنا او ضمیر چې کوم دی یو دی یو محدث قیمتي جواب ورکړ دی ازما د بخاری په حاشیه کې لیکل دی نیم خبر چې صاحب بخاری کې شته او کې نشته او ضمیر د مفرد ذکر دی چې چونکه ضمیر مقصود تراجه دی او مقصود تجارت دی هر چې لا هوا دا په دا خو په زید اعلان وا اعلان پسې څوک نزي هغه اعلان چې کوم سید پاره شي غي لذي ذکر او تجارتن انفذوا الیها نو مقصود تجارتو لهو نوا دا خو نفسي وسیله وا اوسکه خبره خسته شو دا خسته ترجمه کړی دا اسو کوئی چې سا عاشق د سبحانه ګوري احمد جان ورته او کنه عذابم نه ګورم تبم نه ګوري ونه شوي اسو کوئی چې قول دا چې بات مقدر دار او تجارتن انفذوا الیها او لهوا انفذوا الیه وترکوک قائما دیم سوال دادی مولانا صاحب چې صحابه کرام دي عجیب خلق صحابه کرام دوی شخصیات
بیا خطبه څنګه پرې خدا چې واجب عملو او بیا موږ څنګه پرې خدا نبی یوازې پرې خدا او دوی لاړل دا لویه مسله ده ترکو که قائمته یوازې پرې خدا نو لاړل الکه بار څخه غور شو مگر بخاری سبق وي صف اول پاتې نو ټول بار تماشې لاړل عجیب کار وکړ الکه تاسو موږ پرې چته لاړل معلومه شو چې مرګره په مقصد پر خودل او په خپل تل ګناه دی ځان پوکه قرآن په نظام پوکه مقصد باندې مرګره پر خودل او په خپل تل ګناه دی په پیغمبر په خطبه او خلق لار تجارت ته پاره دا ګناه دی موږ بخاری سبق یو تلار برتان ته دا ثواب دی ونه شو کنه یا څه خبره ده سپکی چټیانه شروع کی الګو ترکو کې قائمه او تا یوازې پری خو په خپل لار تجارت ته لار سو لاهون ته لار ان پزولیا څه خبره قرآن ته یاد دا یو نه یو خطبه د خلاصه دا مقصد دی دیو خبره علماء کرام هغه داله وترکو کې قائمه او ته یوازې پری خو دی سو خوی چې دا ابتدایي زمانہ و د صحابه کرامو زمر تعذیب نو شوه ابتدایي دورو دیم قول چې غډیر مزیدار دی هغه دا دی چې دا د هغه زمانی خبره ده چې کومه زمانی کې دا خطبه د جمعې په شان د اختر د مون رسو ویل کېده خطبه نموز شیو فرض شیو هغه نه پس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خطبه ویلا زکه صحابه دي ادا په دې مراسیل د ابي داود کې راغلي رحمانی تفصیل کې مراسیل د ابي داود صفحه نمبر 7 تاغه نشته دا مراسیل اچھا څنګه ني سوال معنا مریض زغم شعر ما کړو تیتا هر سړي زیاده شاب اسره سړي زیاده وما صفوا وای ګوره وان مقاتل ابن حیان قال كان رسول الله صلی الله علیه وسلم الجمعه قبل الخطبه مثل العيدين حتى كان يوم الجمعه والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقد صلى الجمعه فدخل رجل فقال ان دحية ابن خليفه قدم بتجاره وكان دحية اذا قدم تلقى آل باتفاق فخرج الناس فلم يظنوا لانه ليس في ترك الخطبه شيء دغه خطبه پر خودو کې سم مسله نوا مراسیل ابي داود صفحه نمبر 7 په لیلو خپل دی تښوا دا خطبه چې کوم ورسته مزمخې شو تل مخې ده سورة منافقون او داغی تفسیر قالوا نشهد انك لرسول الله الى قوله تعالى لكاذبون مخذ دې کې څه نشته چلو حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا اسماعيل بن ابي اسحاق عن زيد بن ارقم قال كنت في غزاة فسمعت عبد الله بن ابي بن سلول يقول لا تنفق على كنت في غزاة منګه په یو غزوه کې اوس دا غزوه کومه غزوه وا نو حاشیه چې توه نو پتا به ډیر تردد راشي ځکه په حاشیه کې راځي چې دا غزوه بني مصطلق ده او ځکه چې دا غزوه تبوک نه ده او ځکه چې ابن سلول چې کوم دین وې دی غزوه تبوک ته نو تله لہذا دا غزوه د بني مصطلق ده لیکن فتح الباری لکی او دارنگی نسائی لکی چې دا غزوه تبوک وا او په دې باندې لوی دلیل چې د حدیث ته زهیر دی حدیث ته زهیر چې صفحه 728 کې را روان دي اوس به موږ وایو ان شاء الله بس دمره چې حدیث ته زهیر لیکا چې په دې باندې دلیل حدیث ته زهیر دی چې دا غزوه تبوک دی او بیا زده تیما هغه کې راځي خرجنا مع النبي صلی الله علیه وسلم فی سفر اصاب الناس فی شدة راځي
او دا غزوه تبوک نو اولا خبره دا چې دا غزوه تبوک ته فسمعت عبد الله ابن ابي يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله مخل کوي په مهاجرینو باندې چې نبی علیہ السلام څخه دي حتا ينفذوا تدي چې کار ورشي حتا ينفذوا چې کار ورشي من اغسو حولو چې چاپیر د پیغمبر صاحب ندي ولو رجانا من عندي او که موږ ورسېدو واپس شو دي پیغمبر ته لا يخرجن الاعز من الاذل موږ عزتمن به او با سود مدینه نسب کولرا استغفر الله ځان ته د ټټۍ زی اعزوي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته فذكر ذلك امي فذكرت ذلك لامي زید ابن ارقم ما دا خبر خپل تر تو کړلا او د زید ابن ارقم تر چو ثابت ابن قیس وګور خیال کوا ثابت ابن قیس یو ناغه دې ترو اول عمر یا ما دا خبر عمر سے تذکر کړه فذكر اول النبي صلی الله علیه وسلم اغه نبی علیہ السلام ته وی فدانی حضرت راو بللما فحدثته ما نبی علیہ السلام ته دا تفصیل بیان کړ فارسل رسول الله صلی الله علیه وسلم الى عبد الله ابن ابي الیک نبی علیہ السلام یو سره عبد الله ابن ابي تا او اصحابې دې مرګروتا چراشتو صد خبره ولې کړی دا ٹھیک شو کنه فحلفوا دوی قسم وکړ او چې ما قالو مګ نه دی ویلي فكذبني رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد کا زید وی نسبت درو کما ته پیغمبر علیہ السلام وصدقوا ابن سلول چې دا دروغ بورایوا هغه رښتینه کا په اعتبار د قسمونو دی هغه سره فاصابني امن ما تر څه د پریشانی غم لم يصيبني مثل قط دبر تکلیف چې ما ته دینه مخنو رسیدلې فجرست فی البيت کور کې ناسم جړې دما فقال لي امي ما ته ماتر ثابت ابن قیس وی ما اردت الى ان كذبك رسول الله صلی الله علیه وسلم ما اردت یعنی ما حملک سیسیز باعث کړی ته دا سیسیز باعث کړی ته په نقل کولو د دې خبرې تر دې چې دروغ نسبت وکړه ته پیغمبر دروغجن وګرځولې ته پیغمبر علیه السلام وما قاتك او دتانا ناراش فضل الله تعالى اذا جاءك المنافقون فباسل النبي صلى الله عليه وسلم الي النبي صلى الله عليه وسلم ولګه ما ته پیغمبر علیه السلام یو سره فقره اول ان الله قد صدقك يا زيد ترجمه کوم او کړه خو زما خیال په حاصل تاسو دویم چې پوښه ابن سلول چې د منافق سلول زوی دې په لاري وی چې تر مدینه ته موږ واپس لاړو کنه نو موږ عزتمن به جمع شو دا سپک خلک کوم دي دا به موږ د دهشتګر وو باسو د مدینه خوشوي زید ابن ارقم دا خبره واوریدا زید ابن ارقم راو ولګید خپل ترتا ثابت ابن قیس ته وی چې دې سړي خو پیغمبر علیہ السلام ته اسوي ازلوي ثابت ابن قیس راغه نبی علیہ السلام ته چې دې ابن سلول دا ویلی ها راو بلای چراغ نو زید ته وی سدي زید چې دی ویل لنو خرجن العز من الازل ابن سلول ولدي توبه توبه والله بالله ثم طلع زماخلو درو بیاستا په حق لا قسم می دی په خدای چې زما خو فرشتي ولې دي خبره نبی اسلام یې زیاده گواه ویجی گواه نشي عزت درو وي اوف اصابني هم لم يصيبني مثل قط دبر غمجن شما چې څوک صحابه مې نه درو دي ترم راته چې مارتل الا ان كذب رسول الله درو دي په دا خبره کوله ویلار مذکور نازم جړل می خدای پاک دا سوچو میاش په سورته منافقون نازل شو او نبی رسول الله ما ته आवाज وکړ زید ما جی ان الله قد صدقك الله ستا تایید اسماني راولېګا اوس دی وی چې دمره خوشاله شو چې په کپړو کې نه زیدما ما چې غم را لخو کې خوشالي کړه سبحان الله وهذه الوقعه يدل على ان علم الغيب مختص بذاته تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب ولو كان عالما بالغيب لما كذب زيد
ولما صدق ابن ابي السلول. فهمتم ايها الاخوان المكرمون المفخمون؟ هذا هو دأب كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. جی قاری صاحب نیولی گردولی دی اخفل قسمنا جنتن ڈال یجتنون بها ځان په بچ کی معنا قسم یو خپل معنی ذکر معنی ذکر. چلو شابه 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 زندون مماته وهم اخبر سترس ثابت سرا. فسمعت عبد الله بن ابي بن سلول يقول لا تنفق على ما عند رسول الله حتى ينفض. وقال ايضا لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. فذكرت ذلك لعمي فذكرت عمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عبد الله بن ابي واصحابه فحلفوا ما قالوا. فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبني فاصابني هم لم يصبني مثل قط. فجلست في بيتي فانزل الله إذا جاءك المنافقون إلى قولهم الذين يقولون لا تنفقوا على ما عند رسول الله حتى ينفضوا إلى قول لا يخرجن الأعز من الأذل. فارسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ لي ثم قال إن الله قد صدقك. قد مر ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. ذلك تازك بأنهم آمنوا دي خلق منافقين آمنوا أخكار کرو ایمان ثم كفروا بیا په کفر کلک شل. فتوب على قلوب الله مور لگو فزن زیبانی هم لا يبقون شابه اقا حدیث دے. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة بن حكم قال سمعت محمد بن كعب القرظي قال سمعت زيد بن أرقم قال لما قال عبد الله بن أبي لا تنفق على ما عند رسول الله. وقال أيضا لئن رجعنا إلى المدينة أخبرت به النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرت به النبي صلى الله عليه وسلم ما بدي خبر کے حضرت سے فلا من يل انصار انصار چې د ابن سلول دلوا اغیم ز ملامت کم چې تا زمون دې ترتا ابن سلول ته غلط نسبت کړي لري. وخلف عبد الله ابن ابي ما قال ذلك. فرجعت الى المنزل فنمت تشم فاتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيت فقال ان الله قد صدقك ونزل هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله. جی قال ابن ابي زائد عن الاعمش عن عمرو عن ابن ابي ليلى عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. جی باب تفسير قوله تعالى اذا توجبك او کله چې ګوري ته د منافقین لرا توجبک اجسام تعجب کې اچي تعالی د دوی جسمونه لوي د حسن منظر نه زکه چې په چکه پټ دي او پلټي پټ دي او په چکه سپین دي. فوشکان شیخ قرآن خبره وای یقولو او کې دوی خبرې کوي نو تسمع لقولم تو تغوګ دي ځکه په خبرو کې ډیر چالاک دي. کأنه خشب مسنده د ایمان نه داسې خالدي لکه دوی اغلرګي ډډ او درول شي وی دیوال تا بظاهر خستي او دنن ټول چنجو خورلې وي. ګمان کې دوی هر یو چغه علیم کې په دوی دا یعنی سب پیغام راشي نو دوی سره لکه شیخ قرآن خبره غا د کټي خبره یو سړي کټه پټ کړو کنه دا څه کټه کوي خلکو خپل منځ کې خبره کولې خو دې دا خیال چې دا جو د اده خبره کوي په شي ها فاحذرهم دوی نه ځان وساته قاتلهم الله ان يؤفكون. چلو وفيه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت زيد بن الارقم قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. دقه هغه حدیث دی چې غزاتن نمنګویلو چې دا غزوه تبوک دا او دا حدیث د زهیر دغه تایید کی. خرجنا مع النبي صلی الله علیه وسلم فی سفرن غزوه تبوک اصاب الناس فی شدة چې باقي خلقو ته ډیر تکلیف رسیدلو فی ساعه العسره قران ورته ویل دي. جی فقال عبد الله ابن ابي لاصحابي لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله اغسو چاپیر دي. وقال رجعنا الى المدينه لا يخرجن الاعز من الاذل. فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه السلام څخه فاخبرت ما خبرك فارسل الى عبد الله ابن ابي فسالوا فاجتهد يمينه. ډیر کلک خپل قسم ډیر کلک قسم خپل ما فعلا دیس نه ذکرې. وقال انصار كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم
انصار چې زید نبی پاک ته دروغ ویلي دي فوقع فی نفسی مما قالوا شدۃ د دوی د وینا د وجنا زما پزړه کې تکلیف راغې حتی انزل الله تصدیق الله زما سچې راولې کلا فی اذا جاءك المنافقون په دې صورت کې فدام النبي صلی الله علیه وسلم بیا نبی اسلام دا ابن سلول ډل راغوخته لیستغفر لهم چې دوی د دروغ په وجا معافي غواړي چې دوی توبه وباسي فلو وروسهم دوی اخذول خپل سرونه انکار د استغفار نو کوم ٹھیک شو کنه باب قولی تعالی خشب مسنده تفسیر دې خبره خشب مسنده دا لرګي دی درول شي قال راوی وی کانو رجالن اجمل شین یہ سمانه شو دای معنی نه دا غره ښا دی معنی کی امام بخاری یو ډنګ اشاره کوي الله دی منافقین طویلو خشب مسنده دا لرګي دی ډډ معنا تشبیه اغي خشب سرا ورکړې وا سره د دینا چې ظاهرا ډیر خستا خوبصورت سړی وو زکه ورکړې وا تشبیه ډډ لرګي سرا چې د ایمان نه خالی وو ٹھیک شو عثمان توګه کړه قال او فرمار کانو رجالن ودا خلق په نفس الامر کې په اعتبار د حقیقت رجالن سړی اجمل شین خستا شکلونو والا خو باوجود دینا دی رجال الله خوشب وی زکا چې دا خوشب تشبیه خوشب سره لوی د خلا د باطن نه لکه لرګي د دننه ډډوي او چینجی منافق د دننه ډډو ایمان پکې نو مسله شو چلو باب تفسير قوله تعالى إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون لووا معنی دا حرکو اے خضول سرنا استهزوا بالنبي صلى الله عليه وسلم دوی په دې لووا رو سرا استهزاء کول نبی علیہ السلام سرا ويقرأ بالتخفيف من لويتو لکه لو په دې لور وسو نو حرکت نه تاول سرنا لو بشي چې لو شو نو دا به مشتق شي د لويتو نه او لويتو ان غفتو تموي تاول تموي اړول تموي جی وبي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن زيد بن ارقم قال كنت مع ابي بصير عبد الله بن ابي بن سلول يقول لا تنفق على ما عند رسول الله حتى ينفضوا اليه رجعنا الى المدينه ليس لنا الاعز منها الابل فذكرت ذلك لعمي فذكر عمي للنبي صلى الله عليه وسلم فدعني فحدثت فارسل الى عبد الله ابن ابي واصحابه فحلفوا ما قالوا وكذبني النبي صلى الله عليه وسلم وصدقهم فاصابني غم لم پختو ثابت دلته هم دلته غم شو هم په ما دي غم دي غم په ما دي هم دي فجلست في بيتي وقال عمي ما أردت إلى أن كذبك النبي صلى الله عليه وسلم وما قتلك فأنزل الله تعالى إذا جاءك المنافقون قال نشهد إنك لرسول الله أرسل إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ وقال إن الله قد صدقك. باب تفسير قوله تعالى سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. وفي قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله قال كنا في غزوه بس دا حدیث موږ مخکې ویل له استاد بخیال نه دا موږ مخکې ویل دي دا غزوه بني مستلق واقعه ده كنا في غزات موږ په یو جهاد کې یو سفر د جهاد مستلق قال سفيان مرتن في جيشن کله وی د غزات په زبان جيشن لخر وی فكسار رجل من المهاجرين رجلا من الانصار اصل کی دا کسعا دا کسعنا نو اصل دې چې خور سره کینو په مان دې لته دي خو زه ایرانی چې یو استاد مان کولا شابوتی کړه شابوتی کول به نه کنه بل الله رسول الله صلی الله علیه وسلم خدا خو مان خوان نه کی او دلته چې کوم لفظ لیکل دا ډیر خده فاکا سعر رجل من المهاجرين ضرب على دبوي اے لتر آواچولا یو مهاجری انصاری لرا لتر آواچولا اوس دا چونکی
د عربو دستور د شیل قرآن خبره عرب او د پښتون مزاج یو دی نو گزار کو په ارزه باندې بدی خو په کناټي باندې گزار غیرتی انسان نشي برداشت کوله چې کله دی له په کناټو لتر واچولا نو انصاری چې غکړه فقال الانصاری یا آل الانصار انصاری چې غکړه اے انصاریانو جمع شئ وقال مهاجری یا آل المهاجرین یا آل المهاجرین اے مهاجرینو جمع شئ جنگ کو اس کا نا فسمع ذلك رسول الله صلی الله علیه وسلم وارد دا خبر نبی علیہ السلام فقال نبی پاک ہوئی ما بال دعوى الجاهليه سد حال د جاهلیت دي چغي دا جاهلیت چغه ولې ده قال یا رسول الله کسار رجل من المهاجرين لا تروا دي یو سید مهاجرین یو رجل من الانصار یو انصاری لا فقال دوها نبی رسول دوها پریګه دا आवाज دا نارا فإنا منتنتن دینه بدبوی راځي دې کې د جنگ بدبوی دا او دې کې سره عصبیت بوی راځي پرېږده دا خبره فسمع بذلك عبد الله ابن ابي وارده فقال فعلوها استفهام مقدر افعلوها خادم مهاجرين الفلت را چولوا هنا چولوا او اما خبردار چې والله لا رجعنا الى المدينه ليخرجنا الاعز من الاذل فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم دا خبر حضرت ورسیدا فقام عمر فقال يا رسول الله داني اضرب عنق هذا المنافق پرېږدا چټلای کما سد دې منافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم دا پرېږدا ولی لا يتحدث الناس اوجي نقل نکی داخل خبر خلق چن ان محمدن یقتل اصحابه چې محمد مرګري وجني ته کې دی وجني نو خلوی مرګري وجني دوی ته سموایا وکانت انصار اکثر مهاجرین انصار چې په دغه وخت د مهاجرینو سیواو حين قدم المدینه چې کله مدینه ترابل ثم ان المهاجرین کثروا بعد بیا مهاجرین زیات شو پس دینا اولن انصار زیات وکنه کلیو بیا چې هجرت کول خلق راتل مهاجر سیوا شو قال سفیان فحافظت من عمر اذا فحافظ من عمرو بن دینار ما دا حدیث اوریدلی یاد کړی د عمرو بن دینار نا وقال عمرو بن دینار سمعت جابر كنا من النبي صلى الله عليه وسلم باب تفسير قوله تعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفذوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون به قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة قال حدثنا عبد الله بن الفضل انه سمع انس بن مالك يقول عزمت على دا ګوره دی واقعي کی اشاره ده دا انس رضی الله تعالی عنہ چوکن انس سیو دا انس د په بصره کېو کله چې دې ته دا پته ولګی دا چې په واقعۃ الحرب حری واقعا حری هغه واقعا ده چې په دریم شپږم کال شو کله چې د عالی مدینه د یزید ابن معاویه د گورنرانو نه بغاوت وکړ هغه نه بیعت واپس ک تښوا نو دوی ته یزید ابن معاویه سره ته پته لګی دا هغه یو عظیم لخر په مدینه باندې ولېګا او په مدینه جنگونو شو ډیر صحابه شهیدان شو خلک شهیدان شو تقریبا 1000 یا دینه کم بیش زنانو سره بدکاری وشو کنه دا وګړه خبره ده نو دغه انس په بصره کې آیت چې پته ولګی دا چې بھئی انصار شهیدان کړي شو نو حضرت انس حزن تو علی من اصیب بالحرہ ډیر غمجن شوما هغه تکلیف چې رسیدلو آل مدینی ته په زمانی دا واقعۃ الحر فكتب الی زید بن ارقم زید بن ارقم ما ته خط لیکه وبلغ شدت حزنی ورغه ته زما د پریشانی خبر رسیدلو یذکر انه سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول اللهم اغفر للانصار ولابناء الانصار اے الله وبخنصار ذی زامن وشک ابن الفضل فی ابناء الانصار
یتمر خو یقیني ده ابناء الانصار انصار او دای زامن او د نسو ذکر حضرت کړو کې نو کړي پدې کې د ابن فضل الله شک معنی دا الله مغفر الانصار ولی ابناء الانصار او صغیر پس ولی ابناء الانصار حضرت ویلو کې نو ویلي وفي روایت دا دینوی ولی بنات الانصار الله مغفر الانصار ولی ابناء الانصار ولی بنات الانصار خو دې بنات کې شک دې چې دا ویل دي کې نه دی فصال انس بعض من کان عنده انس تاسو کو بعض هغه صحابهونه چې دې سخو فقال هو الذي يقول رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زید ابن ارقم هغه سره دی چې ویل ورته نبی علیہ السلام هذا الذي اوف الله له باذنه زید ابن ارقم هغه سره دی اوف الله الله تایید کړو دي باذنه هغه خبره اوریدل شوی په وخت دي سره لکه دې ابن سلول نه چې ساوریدو بیا الله دې تایید کړو مثلا شو چلو باب تفسير قول الله يقول لا يرجعون الى المدينه ليخرجن العز منها الاغل ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون لا يعلمون وبه قال حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال حفظنا من عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا في غزال فكسى رجل من المهاجرين رجلا من الانصار فقال الانصاري يا للانصار فقال المهاجر يا المهاجرين فسمعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا فقالوا فسمعها الله ورسوله معنا دا خبره الله پر رسول تواورولا لکه حضرت خو موجود نو واورولا یا په واسطه صحابي سره یا وې سره فقال ما هذا فقالوا كسى رجل من المهاجرين رجلا من الانصار فقال الانصاري يا للانصار وقال المهاجرين یا للانصار معنا اے خلق حاضر شه مدد ته انصار الله جی فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة قال جابر وكانت الأنصار حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ثم كسر المهاجرين بعد فقال عبد الله بن أبي أو قال فعلوا والله لا يرجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز من أذل فقال عمر بن الخطاب دعني يا رسول الله أذربونك هذا المنافق قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه لا يتحدى الناس أن محمدا يقتل أصحابه لا يتحدث الناس جی مخکره سورة التغابن بس وای یو سکند کې خلاصي قال الحمد لله وما يؤمن بالله يهدي قلبه هر هغه سوچ ایمان راوړي د الله په توحید یهدی قلبه الله توفیق ورکی داغي ضرورت معنی هو الذی اذا اصابت مصیبه کله چې دته مصیبت ورسی رضیا د الله په تقدیر رضامندی اظهار کی وعرفا او دې دا یقین کی چې انها من الله دا تکلیف د الله طرف نه ده ان لله و انا الیه راجعون سورۃ الطلاق قال مجاهد وبال امرها جزاء امرها او بس کی الله بدویتا هغه سزا د کارونو دی آسان دی وای شام خلاصو قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس قال حدثني وكان ابن شهاب قال اخبرني سالم ان عبد الله بن عمر اخبر انه طلق امراته وهاجر عبد الله ابن عمر طلاق ورکړو خپل خزتا او نوم د دې امنه وا بنت غفار وا سو کوئی چې دا درې طلاق ورکړو او حضرت ته چې رجوع کا معلومه شو چې دا درې طلاق په منزله دی یو دي او سم غیر مجلدین وای چې مجلس واحد یا په کلمې واحد یو سره درې طلاق نه به یو وي لکه عمر ابن عمر سے خذل درې طلاق ورکړو او بیا پیغمبر اسلام ورته چراجی ها لکه دا خبره غلطه ده کتاب الطلاق یو منغو ویو ابن عمر خپل خذل یو طلاق ورکړو او چونکه طلاق په حیض کې او حضرت ته رجوع کا ځکه چې په حیض کې طلاق ورکول حرام دي عمل حرام دی لیکن واقع کیږي لکه یو قتل حرام دی او چې چا باندې فای وشي نو هغه مقتول کیږي کنه او دا عمل خو حرام دی خو نتیجه اخذ وی کنه شي فذكر عمر لرسول الله صلی الله علیه وسلم عمر صاحب دا خبر نبی علیہ السلام ته ویلا فتغيظ في رسول الله صلی الله علیه وسلم غصه شو ثم قال ليراجعها رجود ورتوږي ثم يمسكها بیا دی وساتي حتا تطرا چپا کشي ثم تهيزو بیا ول حیض راشي
فتطهر بیا پاکشي فین بدالو کی بیا دې ذکر راشي ايو طلقا فليطلقا طاهرا قبل ان يمسها مخر دینا چې ورسره جماو کی فتلك العدة دې طریقې باندې عدت شری کما امره الله مثلا شو ګور مولانا دا طلاق چې کوم دی اقبح المباحات الى الله دی الله په دې ډیر زیات ناراضه کیږي اقبح المباحات دی الله په دې خفه کیږي خو بیا هم کی یو سره خامخا مفرنی نو طلاق ورکی سنی او طلاق سنی دی ته چې فی طهر لا وطء فيه واما طلاق البدعي دغه په الحیض او بکلمه واحده فی مجلس واحده چلو باب تفسير قوله تعالى ولاة الأعمال يجعلون أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا وولاة الأعمال واحد وذات حمل یعنی خاوندان د حمل شری اجلون عدت دوی لاده ان يضعن حملهن چې کی دوی خپل حمل ومن يتق الله رسول الله یریږي يجعل له من أمره يسرا الله بدیل د دې د کار نه سانتیا راولي وولاة الأعمال د اعمال جمع ده واحد وذات حملنا يعني حامل خذا چلو وفي قال حدثنا سعد بن حسن قال حدثنا شيبان عن يحيى قال اخبرني ابو سلمة قال جاء رجل الى ابن عباس وابو هريره جالس عنده فقال افتني في امراه ولدت بس ګورا دا یو مسله یاد کا عبارتم ګران دي مسلم ګران ده یو سړی خذل طلاق ورکی یا خذ خاوند مرشي دا مطلقه یا متوفا حاملی نو آیت دی دا عدت چې دی دا په وضع د حمل سره یا به څلور میاشتې او لس ورځې سره دا یو مسأله ده بعض ائمه فرمایي چې ابعد الاجلین دا د عدت دی مانس شو کې څلور میاشتې لس ورځې پوره شوي او وضع د حمل نو شوی نو عدت نه ده ختم ابد الاجلین ده وضع د حمل ده او که چره وضع د حمل مخکې وشوا څلور میاشتې نه پوره شوی نو څلور میاشتې انتظار ده کم شی په دې دواړو کې چې وګت شو هغه به عدت ختمي جمهور ائمه کرام مسلک دا ده چې د حاملی عدت په وضع د حمل سره ده وین کان بعد سکت ایک بعد سکنت واحد من وفات الزوج اگر چې یو لحظه پس د وفات خاوند دی وضع د حمل دی پدې کې دا مسأله دلته ذکر دا او پدې کې د محدثینو د صحابو نریغو اختلاف هم ذکر کیږي آیت مغو کې دي ځا عزت ترجمه کوم ته غوږ کې دا جاء رجل الى ابن عباس وابي هريره جالس عنده راغی یو سره ابن عباس څخه په داسې حال کې چې شیخ الحدیث ابو هريره دلته ناستو فقال دي سړي افتني في امراتن فترا کمال په بار دی وی خزي ولدت بعد زوجها ب40 ليله چې بچي راوړي پس مرګ د خاون نه په سریخ ته مرزي نو آیا عدت ختم شو یا به انتظار کوي ستا سلو میاشتو لسوتا فقال ابن عباس آخر الاجلین عدت آخر الاجلین دی مانا پا وضع دا حمل سرا عدت پورا نشو سلور میاشت لسر تب انتظار کئی نو قلتو ابو سلموی قلتو انا ما ورتوی وغلات الاحمال اجلهن یزان حملهن ما وی ابو سلموی ما ابن عباس وی و اولات الاحمال قران وی خاندان د حمل عدتی وزد حمل دا ابو رزما تایید وکړه قال ابو رز انا ما ابن اخي ز په دې مسله کې خبر وار سره ما یعنی ابا سلمہ سره ما مطلب ورسېده ابا سلمہ وی ابن عباس په مقابله کې چې وزد حمل باندې عدت ختميږي چې دی اوی ابا سلمہ ابو روی انا ما ابن اخي یعنی ابا سلمہ زما رایم دقدا چې د په وجه د حمل سره دی نو فارسل ابن عباس غلام قریب ابن عباس ولګه خپل نوکر غلام قریب چې نوم قریب الهام سلمتا يسالها چې تفوستو کی
چې عدت وضع د حمل دا او کې سلور میاشتې دي. فقالت قتل ام سلمي وی قتل زوج صبيا الاسلميه دا حدیث مو مخویله وجل شو خاوند صبي اسلمي ويهب لا حامله وا فوزات بعد موتي ب40 ليله هغه بچي شو د خاوند مرګ نه رسو صلیخ رضی فخطبت دغی نکاح او وخته شو معنی یاد شو خطبت نکاح او وخته شو فان کها رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیہ السلام دغی نکاح وکړه وکانه ابو سنابل فی من خطبا ابو سنابل په غزوانانو کې چې دی سبعیتا پیغام د نکاح لګلو مانس شو ابو سلمہ ام سلمہ ابي هريره د دې فتوا په دې رااله چې وضع د حمل سره انقضاء د عدت کیږي. وقال سليمان ابن حرب وابن نعمان حدثنا حماد ابن زيد عن ايوب عن محمد قال دي كنت في حلقه ومز په یو دلی د صحابه یا دلی د علماء فی عبد الرحمن ابن ابي ليلى مان څه وکي ده په دې کې عبد الرحمن ابن ابي ليلى وكان اصحاب عمر گرید عبد الرحمن يعظمونه چې د دې به احترام علمي کو فذكر اخر اجلين عبد الرحمن ابن ابي ليلى موافقت ابن عباس کو او عدت ابد الاجل اخر اجلين دي. فحدثت بحديث سبيعه بنت الحارث عن عبد الله بن عتبه ما وت حدیث بیان کا حدیث سبیع بنت الحارث د عبد الله بن عتبہ سیبنا چې کله ما دا حدیث بیان ک نو قال محمد ابن سیرین وی فزمن لي بعض اصحابه اوس ګل فزمن لي چوب کولم ز بعضی مرګرو دي یو او بل نسخه دا دې بر دي عاشی لیکل دي چې دا زمنی صحیح نه ده بل ما نسخه دا زمزنی ده معنا اوچی چلا ما ته شونډه بعضی د مرګرو دي پوجګنا ما محمد ابن سیرین وی چې ما د عبدالرحمن ابن ابي ليلى فتوی خلاف وی ما چې د صبحی عدت خو په وزن حمل تیر شو د عبدالرحمن ابن ابي ليلى شاګردانو شونډه اوچی چلا ماتا د پاتو کولنه کی شو کنه او یو روایت غمزنی چونډه راوا چولا یو کې دې غم مارا سترګه ولا سترګه راته داسې سپوږمانه سیوا غنی معنی دي قال محمد ابن سیرین وی ففتنت له زب پوشما چې دوی انکاریان دي فقلت ما ورت انی اذن لجریء محمد ابن سیرین وی زچ کم رواج ذکر کوم چې پای کې وضع د حمل عدت ته نو ز اذن لجریء زب خامخا ډیر جرأت مندم ان کذبت علی عبد الله بن عتبہ کذب عبد الله بن عتبہ دروغ وي ما ته عبد الله بن عتبہ حدیث توجه کوه ما ته عبد الله بن عتبہ حدیث بیان کړی دی د صبحی هغه وی چې وضع د حمل سره عدت ختميږي نو ما په ژوندۍ سړي دروغ وي او فی ناحیه الکوفه حالانکه د عبد الله ابن عتبہ د کوفی په علاقه کې پاتې کی قریب دلته پاتې کی فاستحیا نو عبد الرحمن ابن ابي ليلى لا حیا رالا تشوا وقال ولكن عمه لم يقل ذلك او د عبد الله ابن عتبہ تر دا صفاتو نه دا یعنی ابن مسعود فتوا دا سه نه دا زه پوښتنه عبد الله ابن عتبہ دا د عبد الله بن مسعود د ترزوی دی دا څنګه شو او دلته لیکل دي عبد الله بن عتبہ لپاسې لیکل دي ابن مسعود کنا برکنا ان کذبت علی عبد الله بن عتبہ ابن مسعود دی عبد الله چې زوی د عتبہ دی عتبہ زوی د ابن مسعود دی بیا د عبد الله چې کوم دی د عبد الله بن عتبہ تر څنګه شو وای کړه راځو والا
معلومه شو چې د عتبه یو زوی د ابن مسعود یو زوی عتبه او د دغه عتبه زوی ابن مسعود عتبه زوی د ابن مسعود زوی یو عتبه دی یو عبد الله دی یو عبد الله دی بیا د عبد الله رور عتبه دی عتبه زوی پیدا شو نغی خپل زوی عبد الله نوم کې خود نو عبد الله چې زوی د عتبه دی دا وارد عبد الله دی چې زوی د مسعود دی او عتبه او مسعود او عتبه عبد الله ابن مسعود دارونه دي خلاص شو هم کې بل خبره فلقيتو ولكن عمو لم يقل ذلك عبد الله بن مسعود داسنه دی ویلي فلقيتو اباتيتا مالک ابن عامر اغه پس اتیت ملاوشم فسالتو فذاب يحدثني ما تبيانو حديث سبيعا فقلت ما هل سمعت عن عبد الله في شيئا تاج عبد الله بن مسعود نه پدې کې ساوري دي فقال دي كنا عند عبد الله مگر ناس عبد الله سره کوم عبد الله سره ها وای بزرا دلته لګي كنا عند عبد الله ابن ابي ليلى بل رسول لیکل عبد الله ابن ابي ليلى دا ابن ابي ليلى غلط ده دا عبد الله ابن ابي ليلى نه ده دا عبد الله ابن مسعود ده قسطلانی لیکل دي عمدۃ القاری لیکل دي تا کتاب څه لیکل دي تا کتاب ابن ابي ليلى لیکل دي او کراچي والو چې کوم بل بخاري شاکر دای کوم ابن ابي ليلى لیکل دي او دی قسطلانی باندې حواله ورکړه حالانکه قسطلانی عبد الله بن مسعود لیکل دي ما قسطلانی مکتاری عبد الله بن مسعود لیکل دي دلته كنا عند عبد الله ابن مسعود ابن ابي ليلى قص لیکل دي او دا قص غلط شوی دی دلته قسطلانی نه دا ابن ابي ليلى نه دی وای فقال كنا عند عبد الله ابن مسعود من د عبد الله بن مسعود څخه فقال ابن مسعود وی اتجلون علیها تغلیظا مانس کچره تاسو د دې خزي عدت په وزن د حمل نه وای نو په دې خزي باندې سختی راولې ولا تجلون علیها رخصه ورغه ته رخصت نه ورکوي چې په کوم مودې وزن حمل شي لنزلت سوره النساء القصرى خامخ نازل شوه دی هغه سوره مختصر چای کې ذکر د خزو دی چې بقره ده بعد طولا تقبل ذکر نازل شوی دی سورۃ النساء القصرى چې دا سورۃ طلاق ده بعد طولا په سورۃ بقره ده ابن مسعود بقره نه رسول راغل د اولاد الاحمال لہذا عیدت اولاد الاحمال وزن د حمل ده دلته کې کتابت کې غلطی راغلی ده ستا کتاب خطا شو او اشرف المدارس ور ډیر ذوق سره لیکل دي قوم دلته کې ابن ابي ليلى لیکل او بیا حواله د قسطلانی ما وکتا غای کې نشته عمدۃ القاری ابن مسعود لکی فتح الباری لکی توضیح البخاری لکی سمره شروع د بخاری دی ابن مسعود لکی چلو سورۃ المطهرین باب دا سورۃ التحریم او مطهرین معنی حرامون کې او سورۃ التحریم هغه سورۃ چې پای کې د حرمت ذکر دی معنی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو ورځ د خپل زوجات مکرمات د خواهش پورا کولو په غرض باندې د زینبی په کور کې کم غبین خوړل هغه په ځان باندې بند کړ عادت طیبه د حضرت داو چې سټیم د ټولو ازواج څخه بلګ لګ ټیم لته زینب بنت جاش کر غبینو نائب او شربت جوړ کړ البته ول ټیم زیات تیر شو دا خزي کې چې ولن نه چې ولنه د ولن شي خو بیا په دې کې دا تعصب خامخوي دا خلک چې دوه خزي کړی سزا مې فردي چې ډیر زبر استفاق دي په نه چې استفاق چلته ها انو حضرت عائشہ او حفصه وی چې دې حضرت الته ټیم ډیر تیری همو څخه لګ تیری مزاج د پیغمبر داد چې بدبوی نه نفرت دي که تاسو هم مخکراغه او که ما څخه منګو استاد خلینا غیر مناسب بوی راځي دا زما اصطلاح دا باندې چې استاد خلینا بد بوی راځي نه غیر مناسب بوی راځي حضرت بپوشي
چې ګبین خورل دي ان بیا به ګبین نه خوري زموږ مسله به حل شي حاشیه به څنګه چلان هغه ورته ښه وی باندې حفصه څنګه چلان هغه ورته وی ښه دا خو ما ته حاشیه مو وی نو ما خو نور څه نه کړی خو زینبی کریم ګبین خورل دي شاید امجه ته په مغافیر ناشته آل چاته مو وایا خو بیا به زه ګبین نه خورم دا دې لپاره چې زینب پریشان نشي یخه چاته دی نه چاته دی اجنبی رسول الله لار نو حفصه مسقالو بوجه کنه هر ځای ته چې مونږه اوټو نو غټل مقصد زمونږه اوشو آیا او ته خبر وکړه دلته وحیراله چې وحیراله نبی صلی الله علیه وسلم چې تا ته غمایلی پرده به کې تاول فاش کړدا پتا ته چاوي هغه یقینو چې پیغمبر غیب دان نه دی یو نبأ ان العلیم الخبیر طاهره چرته د مزما کارتا تا نبأ ان العلیم الخبیر چلو شابه کنه الله ولیانو بخاری خلاص هوا دا غړې مې موږ دې ډېر مخکې روانه مصیبت دی یو ټکه پکې نه کیدا څه یې برکت دې پکې ختم شو چلو مخکې ده شابه یا ایو النبی لما تحرم ما حلل الله لك اے الله پیغمبر ولی پزان حرام هغه شی چې رب ته حلال کړی دی آیت الله ته خوشالي رضامند کی د خپل بیان او الله بخون کې مهربان حدثنا معاذ بن فضاله قال حدثنا هشام يحيى عن ابن حكيم عن سيد بن جبير ان ابن عباس قال في الحرام يكفر فحرام کی کفاره ده حرام کی کفاره چتن اعلی مانوي في الحرام په حرام ولود سید کی کفاره ده في الحرام باب صورت متحرم ده معنا في الحرام في التحريم كفاره یو سری خدای ته وی انت علی حرام او نیت حرام وو طلاق نو دا یمین ده نو کفاره ورکی او کانت علی حرام او نیت طلاق وو بسم شو مزرع غزان ده ٹھیک شو نو کفاره ورکی دارنګ ګبین حرام نو کفاره ورکی وقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه وفي قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء عبيد بن عمر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عصرا عند زينب بنت جهش ابنة جهش حضرت بغبین استعمالول زینبی څخه جلود جاشوا ويمكث عند التبلغتم تيرو فواطأت انا وحفصه موافقتكما وحفصي عن ايتنا دخل علينا هر یو زمنګنا ایتنا هر یو زمنګنا د ازواج مطهراتنا عاشوی کی زیما او کی طیب دخل علیها چې حضرت پیراغه فلتقل ادی وی لو دیتا اکلت مغافیرا اتاس مغافیر خورلی انی اجد من کریه مغافیرا دان مخصوص کو ریحه مغافیرو قال حضرت لانا ولكني كنت اشرب عسلا عند زینب ابنه جاش غبین بخولو فلن اعود له بیا به عود نکم خوراک دې دیتا وقد حلفت ما قسم خور ولا تخبري بذلك احد فدې بچاته خبر نه ور کوي بیا خبر ورکړو باب قولی تعالی تبتغي بذلك مرضات ازواجك تبتغي مرضات ازواجك خو بذلك تفسیر شخه آیا لټایت په دې قسم سره خوشالول د خپل بیبي باب قولی تعالی قد فرض الله لكم الله مقرر کړل لپاره تاسو تحلت ایمانکم سمانا ځان فارغ کول د قسمونو تاسونا والله مولاکم الله سامددگار دی والعلیم الحکیم وبي قال حدثنا عبد العزيز عبد الله قال حدثنا سليمان بن هلال عن يحيى عن عبيد بن حنين انه سمع ابن عباس يحدث ابن عباس دا روایت نقل کی انه قال مکثت سنه یو کال می صبر کړو اريد اراده می کوله ان اسال عمر بن الخطاب عن آیتن تپوسو کم د عمر بن الخطاب نه په تفسیر دی آیت دا موږ مغازیو کې له غونې ویلې ده لکه ابن عباس وایي چې زما د عمر سیب ته یو کال انتظارو چې زبدین تپوس کومه چې انتظاهر علیه فإن الله هو مولاه دا متظاهری سوق وي د پیغمبر خلاف چې چا منسوبه تیار کړي هغه سوق وي
ما زبا عمر سے نه تپوس کوما خو عمر روب را باندې دمر غالبو چې تپوس مې نشو کولای بس یو کال پس حج لاړو واپس کې عمر سے سره روانو ما سفر کې خبرې کولې نیوزه کې عمر سے ولادت سمات ضرورت راغې عادي یو کیکر بوټي غار تلاړ ما ته یو لوټه ډکه کنه زبستین جا کوم داس کو ما چې لوټه ډکه کا او به می ورته چورې ما دغه خو موقع ده خبرې چالو شي دي اوس به تاسو کوي ما جی یو کال انتظار کو یو تاسو او ما چې هغه بیبيان کمی وي بیا عاشو حفصه وکنه بیا ما ورته جی خو شرمېدم او شرمېګم ته ما نه تاسو کو چې سره زر کې راځي مال سره عزیز زبر تخیم چې نه پرېږدم بابا خلاص خبره ده هغه وګدا واقعا ده وش کنه جی فيما استطيع ان اصلوا فما استطيع ان اصلوا زما طاقت نو چې ما تاسو کړې ځکه hebat حضرت عمر په ما باندې ها حتا خرج حاجت تر دې چې عمر حج ته وته فخرجت موضوع صلی الله علیه وسلم فلما رجعت جو واپس رالو وكنا ببعض الطريق امنګ په بعض لارې باندې مرزارام عادر الى العراق دې وارد د لارې نس کم لار کم طرف ته کی کور بوټو تا لحاجت له لپاره پر ضرورت حاجی فوقفت لزوت ودیدم حتا فرغت فارس ثم سرت موضوع سروان شم فقلت ما يا امير المؤمنين من اللتان تظاهرت على النبي صلى الله عليه وسلم من ازواجي اکمی د زنانی وی چې چا تعاون کړو دی یو بل په مقابله د پیغمبر علی السلام یاسو فقال دی تانکی حفصه واشد تانکی انتلکا داشو حفصه قاضي فقلت ما والله اني كنت لا اريد ان اسالك عن هذا لا اريد بشک هم ز چې ما اراده کوله تانه تاسو کوم موسرتن دی یو کال فما استطيع هبتن لك استاد يرنا طاقت منو قاضي عمر راته فلا تفل بجودا سم کوا ما ظننت ان عندي من علم هغه چې ستا ګمان وی زما په بار کې د علم فصلني نمانه به تاسو کوي فصلني تاسو نه کوا فین کان لی علم خبرتک بی زما پوی وی زبتا خبر کم قال ابن عباس ثم قال عمر والله ان كنا في الجاهليه بشک موږ په زمانه جاهلیت کې ما نعد للنساء امرا نغنم لپاد خذ حق امرا حق حتى انزل الله فينا ترضي چې الله دې په حق دا نازل کا ما انزل هغه چې قران نازل کړی دی واشرهن بالمعروف والا وقسم لهن ما قسم الله ویشک دی خذلا هغه حقوق چې او ته او ویشل لکوال المولود له رزقهن وللنساء ولهن عليك ولهن مثل الذي عليهن تشو معنی یا پوښو کنه د خذ اس حق موږ نه غنا سو پوښ قران نور راغلی فبینا انا فی امراتن ناګان زه یو رضیوما فی امر یو کار کې تامره چې ما دغه سوچ کاو فکر کوما اذ قالت امراتی زما خذوی لو صنعت كذا وكذا عمر کی چر داسې دي کړي قال دی فقلت لما ورته مالکی ولما هاونا مالکی سری تعالی را ولما اول پادغه کار هاونا چې په دې کې دي مان زما په کار کې ستاسو کار دی چې داسې بدی کړو فيما تکلفک فی امر اريده او څنګه فيما تکلفک سیس مکلف کړي ته فی امر باغ کار کې اريدو چې اراده کوم یعنی خضراته عمر کې داسې د کړي خبر ما ستاسو کار زما په کارونو کې تو چا مکلف کړي مال پرای را کولو کې فقالت ی خضرات عجبا لك يا ابن الخطاب تعجب دې پتا باندې ابن خطاب ما تريدو اراده نه کې ان تراجع انت چې تاسو مراجعه وشي ما اريد ان تراجع انت تراجع به مراجعه تو دا نغواړي چې تاسو څوک سوال جواب وکي مراجعه معنی سوال جواب وکي وان ابنتك استاذ الخفصه چدا لا تراجع رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر اړي نبی علیہ السلام سره حتا یذل یوم غضبانا تر دې چې پورز حضرت په غصه کې تیر کی وخا داسدا فقام عمر پاز فاخذ ردا او صادر واس
مکانو پدغه حتا دخل على حفصه سخلار فقال لها ورت يا بنيتو اے بچوڑی انك لتراجعين رسول الله صلی الله علیه وسلم اتاز خبر اړوي پیغمبر علیہ السلام سره حتا يذل يومه غضبانا تدج پورا حضرت په خفقان کی تیری فقال حفصه والله انا لنراجعه قسم می دی په خدای کله کله ورته خبر اړو راړو ازما خبر یان ده کنه خذ سقط خاون قدر ني وجسي ته یان ده ما الاخري کنه او بس خبر او دغه مهذب انداز کې به خبر داسي چې دې ته د خاون کمزورتیا معلومه لکه اوس دا دې چې لار دې کوړه دې وتا هغه نه خړې ده هغه چټي نه کړه خیر نه وځي کنه داګه د پته ده وځي چې دې مطلب لا چار انو کمزورتیا ورته معلومه یې کنه خجی فقلت ما ورته تعلمینانی ازکه من یو خبره احذرك عقوبه الله تا يروم د الله د عذابنا وغضب رسول الله او غصید پیغمبرنا یا بنیتو ای بچوڑی لا تغرنکی دوکنشی هذه التي اعجبها اے دوکنشی پاگ جنیں چې تعجب کی اچول دی اغی لرا حسنها حسن دی اغی حب رسول الله ایاها او محبت پیغمبر اغی سرا حفظی خیال کوا دی جنیں سره مقابله مکوا دا خو حسین جمیل هم دا د حضرت رضی زیات محبت له هر یو عاشق سزا نشي برابرولې ښا يريد عشقادي ثم خرجت ذوتم حتى دخلت على ام سلمى سخلارم لقرابتي من ازم وسرشتوا فكلمت ام سلمى سره خبر وکړي فقالت ام سلمى عجبا لك يا ابن الخطاب ابن خطاب پتا تعجب دے دخلت في كل شيء تپہاری اسد کی مداخلت کے حتی تبتغی ان تدخل بین رسول الله و ازواجه تدی چې د پیغمبر او د بیبیان په منځ کې مداخلت کې تاسو کار د خدای خان په منځ کې خبره ځات په کار کوم ها فاخذتني نو دې زما گرفت وکا پوښی کنه دې زونی له یعنی زما گرفت وکا والله اخزن خدای قسم دې داسې گرفت کسرتنی ان بعض ما كنت اجدو اے کسرتنی من اکرم د بعض هغه خبرونه چې کوم زما په زړه کې د خفقان وي د غصې وي یعنی زما غصې ختم شو کله پوښ مولانا سي فخرجت من انتیا ام سلمى د کور لاړ وکال لي صاحب من الانصار او زما یو مرګرو انصاری اما کې بخاری کې موږ ویلي اذا غبت چې زب چرتا مجلس حضرت نه غائب ما اتانی بالخبر نمال به خبر د وحی راوړه ځکه هغه نوبت شو وذا غابا او چې دې بغایب كنت انا آتی بالخبر ما پیغام را ونحن نتخوف ملکا من ملوک غسان موږ به یو بل یارو د حمله دغه بادشاہ نه چا بادشاہ د ملک غسانو چرمی جبل ابن ایهم او یا حارث ابن ابي شمر ذکر لنا پوښګنا موږ ته دا خبره ویل شو انه دا ملک غسان یرید اراده کی ان يسير الينا چمن حملو کی فقدم طلعت صدورنا منه زمنګ سینې دغه د يرنه ډکوي فذا صاحب الانصار يدق الباب یو ورځ راغی دا زما مرګره زموږ دروازه ټکی فقال افتح ورکلا الته آیا هغه په دل ته دنه دي شته بخاری اول کې چمګ ویلو ما چله کسي چل دی فقلت ما جهل غسانی او غسانی راغل دی فقال اننا اشد من ذلك د دینم سخت خبره ده پر نسبت عمر زکدی سړی په ځین کې داو چې پیغمبر صاحب بیبیان له طلاق ورکړ دي حدیث دا طویل موږ مخ کې ویل دي و ایتد رسول الله صلی الله علیه وسلم ازواج پیغمبر صاحب بیبیان نه اعذر کړی دی ډډه کړی دا فقلت ما رغم ان فحبس واشا عاشی او د حبسه پوزي د کړی شي ځان له کور روان زد به یو بل سره کاو اخر حضرت قار راغی کور روان کړان فاخذت صوب ما صادر واسه فاخرجوتم حتى جئت چرالو فذا رسول الله صلی الله علیه وسلم فی مشربه له نبی رسول الله د خپل د کور بالا خانی باندې وو
يرقى عليه بالعجله چې خطې دې بشو اغیسا پندر پای سره عجله سیړې به پارسان وغلام لرسول الله صلی الله علیه وسلم او د پیغمبر یو غلام نوم رباحو رنگ د تورو علی راس الدرجه د پارسان سیړې په اخر سر باندې ناس ورکی فقلت ما ورته قل هذا عمر نبی علیہ السلام ته عمر راغله دي فاذن علی ما تجارت ملاو شو عمر فقصصت على رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پورا خبره مطلب بیان کړه فلما بلغت حدیث ام سلمہ چې ام سلمہ خبره مرتګه هغه ته التملارما هغه ما د استادم په کور کې سکار دی فتبسم رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی اسلام مسکیش وانه لعلى حسیر پیغمبر علیہ السلام په یو پوزیو ما بینه و بینه شیون نو په منځ د پیغمبر او په منځ د پوزی یو شی یعنی تلای ملای نو وتحت راسي وسادت من ادم حضرت تسر لاندې یو بالغو من ادمن د سرمنی ګډینا حشوها لیکن چې مالو چې په زیبانه پانی دی الله اکبر وان عند رجله قرزم مسبوبه او د پیغمبر علی السلام اخپو طرف ته اے د کیکر پانی جمع کړی شي خوشو کنا قرض معنا کیکر پانی هغه مسبوبن توې کړی شي یعنی ډیره کړی شي وان دراسي اوهب معلقه او اهوب معلقه حضرت سر طرف ته کچا سرمنه ژوند کړی شي وا فرایت اصل حسیر فی جنبه هغه د پوزی هغه نخې به د حضرت په دې تیشي کو قتل فبکیت ام جر فاقه وکنه فقال ما عمر سے نبی علیہ السلام ما یبکی کا سش تا جڑی ما یا رسول الله ان کسرا و قیصر فیما هما فی کسرا و قیصر هغه زینت د دنیا کې دي چې دوی پای کې پراته دي عائش شرط کې دي وانت رسول الله ته الله پیغمبر او دلته صاحب په طرف ته د کیکر پانی پرتی دي هغه چې یو سرمنه زړنده ده او کیفیت دا چې د میزور هغه پټ صاحب بدن کې نخي کړی دي فقال نبی اسلام اما ترضان تكون لهم الدنيا ولنا الاخره نن وکینم ترمذی دی فارغه دیم کې برکت نشته ما غوسونه وی